ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الفوق صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. محترم مسلمانانو، د الله تعالی ډیر زیات شکرونه دي، احسان دی الله تبارک وتعالى چې دې مبارک میاشت کې الله تعالی زموږ په دې وړو کې کېږي تقریبا په هر جماعت کې د قرآن مجید ختم یا وشو یا شروع دی. دا د الله تعالی ډیر لوی احسان دی. په مخ د ځمکه په اصلي شکل کې کتاب د الله موجود دی، نو دې وخت کې صرف قرآن مجید دی. تورات نشته، منسوخ شوی دی او محرف ته تحریف پکې راغلی دی. زبور کې تحریف شوی دی، انجیل کې تحریف شوی دی، نور ټول صحائف ګډوډ شوي دي. که په وخت د زموږ اصلي شکل کې د الله کتاب موجود دی، نو صرف قرآن مجید دی. او په دې باندې چې څومره موږ زیات خوشحاله شو چې یو حافظ سیوا کېږي، په هغې باندې موږ له خوشحالي پکار دی. د دې قدر هغه څوک پېژني چې هغه د احادیثو د قرآن نه واقف وي. د قرآن څومره وزن دی. قرآن شریف کې الله تعالی وایي: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دا خو انسان دی چې دا قرآن یې برداشت کړي. کله قرآن مجید موږ په غر باندې نازل کړی، دا غر به ښکته بوتلی، دا دومره وزني کتاب دی. قرآن مجید خو خود وزني دی. نبی کریم علیه السلام وایي د قیامت فرض به یو انسان ته سل دفتر د عملنامو، سل عملنامې اوږده کتابونه رجسټرې دومره اوږده وي چې څومره د انسان نظر کار کوي. یو کم سل دفترې دا د انسان په عملنامه کې کېښودی شي او دا ټول به د ګناهونو وي، د بدو به وي. دته به الله تبارک وتعالی دې وځان سره وایي چې زه خو تباه شم، ما سره خو نیکۍ نشته، زما به څه کېږي. اوس به اعلان وشي چې اوس دې جهنم ته وغورځوئ. وی الله جل شانه په فرشتو ته وفرمایي چې دله یو فرضه ده، دا اوس یې د په دې نیک عمل کې د توجه دا کېده، په دې چاوړي د نیکو کې دا کېده. دې چې هغه فرضې ته وکړي وړوکه باندې فرضه دې وایي چې دې باندې سل دفتر ته وګوره او دې باندې چې فرضې ته وګوره دا بسري. الله جل شانه وایي چې تاسو ساده امانت دې تا باندې ظلم نه کیږي، ته خو وسکه دې چې هغه فرضه وسی هغه په خپل کې کېږي، نو هغه خپل بل نیکو غدرانه شي او اصل دفتر د ګناهونو رسول شي. دا فرضه باندې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا کلمه لیکلې ده. د دې یوې کلمې دومره وزن دی چې دا به د اصل رجسټرو د پاسه دا درانه شي. موسی علیه نبینا علیه السلام مشهور حدیث د تاسو بار بار تبلیغي مرګ راوړي. الله دربار کې سوال کوي چې الله مالا خاصه وظیفه راکړه. الله تعالی وته لا اله الا الله وای موسی بیا الله تعالی خاصه وظیفه درنه غواړم، دا ټول مخلوق وایي. الله جل شانه وته وایي چې موسی دا وایي، دې بیا وایي مالا خاصه وظیفه راکړه. الله جل شانه وایي اے موسی ته راوړ اسمانونه او وړ زموږ د تلې په یو چا باندې کې خو دې شدا بلې غاړي ته کې خو دې شدا په یو ځای دې کې الله نوم دې سره تسسیز
وزن برابرۍ دی نشي او بیا حافظ قرآن عالم قرآن دل به الله تعالی یو قسم وزن ورکړي دی به انتهایی دروند وي بعضې روایاتو کې راځي وي چې د قیامت پر ورځ به انسانان تللی شي نو چې کوم کې ایمان وي قرآن یې ورسره دی به انتهایی دروند وي وزني به او چې څوک کافر دي دی به بالکل د وزر په شان سپک وي خبرې به کوو بچیا بس الله په کلام کې وی دی به انتهایی سپک وي وزن به د کافر نه او د مسلمان وزن به انتهایی زیات وي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په ټول صحابه کې ډېر وړوکی چیت صحابي و د قد نه ډېر وړوکی و یو ورځ بره کجورې ته ختلی و د کجورې خاښ کې دا پولیس کله لنګ ونښته دا پړنی ښکاره شو صحابه ښکته چې داسې ورته وکتل نو دا خو سمې د چنچڼې پړنی دي نبی کریم علیه السلام ښکته تشریف فرما ولاړ وایي په الله مې قسم وي د عبدالله بن مسعود دا نوی نوی پړنی دا په میزان کې انتهایی درنې دا د غم نه کوي dan semuanya tidak ada tempat buat karena di dalam sore